मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 8 باندې پرون موږ ویلیو چې سیلز راوځي کېږي د هغې نه ټیشو جوړیږي او ټیشو چې کله راوځي کېږي نو هغه زموږ سره ارګن جوړوي. نو پرون موږ د هیومن او د پلانټ ارګن چې دی هغه موږ ویلیو او په اخره کې موږ دا ویلیو چې ارګن کله راوځي کېږي نو د هغې یو سیستم چې دی هغه څنګه جوړیږي. نو نن به موږ د دغه سیستم په باره کې خبره کوو چې په پلانټ او په انیمل کې کم کم سیستم موجود دي او د هر یو سیستم چې دی کم کم کار دی. نن زموږ ټاپک دی میجر سیستمز ان هیومن بینګز. اوس میجر سیستم په هیومن بینګز کې چې دی هغه څه دي؟ غټ سیستمونه غټ نظامونه په انسانانو کې هغه کم کم دي. نو دا زموږ سره شپږ سیستم دي، شپږ نظامونه دي په انسان کې. ګورې په هغې کې زموږ سره اولنی دی ډایجسټیو سیستم. ډایجسټیو سیستم زموږ سره څه دی؟ دې ته په اردو کې نظام انهضام ویلی کېږي او د دې تفصیلي مطالعه چې دغه په 7 کلاس کې را روانه ده هغه به انشاءالله په 7 کلاس کې تفصیل سره ویو. دلته موږ ته صرف د هغې هغه ارګن راکړلی چې کم کم ارګن راوځای شوي دي او هغه یې ډایجسټیو سیستم جوړ کړی دی. This system contains mouth. نو دوی وایي چې دا سیستم چې دی دا مشتمل دی په ماوت باندې، په خوله باندې. نو ټول ناول دی شروع کېږي د خولې نه، ځکه چې د دې تعلق د خوراک سره دی. نو کله چې موږ خوراک خورو نو ټول ناول موږ خولې ته غورځوو. نو دا موږ سره څه دی؟ دا موږ سره ماوت دی. نو ټول ناول خوراک چې کوم دی هغه خولې ته غورځولی کېږي. بیا په هغې کې زموږ سره څه راځي؟ سټمک. نو بیا په هغې کله چې موږ ماوت خولې ته خوراک وغورځوو او هغه موږ وخورو نو تیر کړو نو دی چېرته لاړ شي؟ دی که ته سټمک ته ځي، معدې ته ځي. نو د هغې نه مخکې بیا پکې یو څیز بل هم دی چې هغې ته ویلی کېږي اسوفیګس، د خوراک نالی. نو کله چې دی خولې ته لاړ شي نو د خولې نه وروستو دی د خوراک نالۍ ته ځي او د هغې نه وروستو دی بیا معدې ته راشي. د هغې نه وروستو دی چېرته ځي؟ انټسټاینس. د معدې نه وروستو بیا دا خوراک چې دی د انټسټاین ته ځي. د ټولو نه اول سمال انټسټاین دي، وړې کولمې هغې ته لاړ شي او د هغې نه وروستو بیا چې کوم غټې کولمې دي هغې ته لاړ شي. د هغې نه وروستو دی چېرته ځي؟ ریکټم. دی بیا ریکټم ته لاړ شي. ریکټم چې دی دی موږ سره څه دی؟ ریکټم موږ سره چې کوم انډایجسټډ فوډ دی نو دی موږ سره هغه سټور کوي. نو انډایجسټډ فوډ چې دی دلته سټور شي او بیا د څه وخت نه وروستو د انس په ذریعه باندې هغه د باډي نه خارج شي. نو بیا پسې موږ سره راځي انس او انس چې دی دغه د ریکټم کې چې انډایجسټډ فوډ دی نو هغه انس چې دی د هغې په ذریعه باندې د باډي نه خارج شي. دی ورک ټوګیدر. نو دا ټول ارګن چې دی دا څه دي؟ دا ورک ټوګیدر، دا په یو ځای باندې ټول کار کوي فار د ډایجیشن. د څه دپاره؟ د ډایجیشن دپاره، د خوراک د هضم کېدو دپاره. نو دا ټول ارګن رایوځای کېږي او د خوراک هضمه چې دی هغه کوي. نو ډایجیشن اف فوډ کوي، د خوراک هضمېده چې دی هغه کوي. پسې زموږ سره راځي ریسپایریټري سیستم. اوس ریسپایریټري سیستم چې دی هغه څه دی؟ دې ته په اردو کې نظام تنفس ویلی کېږي او د دې تفصیلي مطالعه په 7 کلاس کې را روانه ده. It is composed of nasal cavities. دا مشتمل دی په نیزل کیویټیز باندې. نیزل کیویټیز ته موږ په اردو کې نت نه ویو. بیا پیرنګس دی او بیا لیرنګس، بیا ټریکیا او بیا برونکی. نو په دې طریقې سره نو ریسپایریټري سیستم چې کوم دی دا د ساه د اخیستو عمل دی چې په کوم کې موږ ساه اخلو، اکسیجن چې دی هغه موږ راکاږو، کاربن ډای اکساید موږ بار ته وباسو. نو په دې کې اول د ټولو نه زموږ سره نیزل کیویټیز راځي. کم د پوزې د خالي ځای چې کوم دی سپمې او د دې نه په بره طرف ته چې کوم خالي ځای دی نو دا نیزل کیویټي ده. نو هوا د ټولو نه اول نیزل کیویټیز ته لاړه شي، د هغې نه وروسته بیا پیرینکس ته لاړه شي او د پیرینکس ته بیا د پیرنګس نه بیا لیرنګس ته لاړ شي. لیرنګس چې دی دې ته بل نوم ساوند باکس هم ویلی کېږي او د هغې نه وروسته بیا هوا چې ده د ټریکیا ته لاړه شي او ټریکیا ته بل نوم ویلی کېږي وایند فایب. and lungs as shown in the figure. او بیا lungs کم چې په دې فیګر کې موږ ته ښودلی دي نو د ټریکیا نه بیا چېرته لاړ شي؟ lungs ته او د lungs نه بیا برونکي ته لاړ شي. This system helps in the production of energy from the food. دا سیستم چې دی د مدد ورکوي د انرژي په پیدا کولو کې د خوراک نه. د خوراک نه چې کومې انرژي پیدا کېږي نو دا سیستم هغې له په هغې کې مدد ورکوي. پسې زموږ سره راځي ایکسکریټري سیستم، نظام اخراج. د دې مطالعه په 8 کلاس کې تفصیلي را روانه ده. دلته موږ ته د هغې هغه ارګنز ښیي چې کوم کوم ارګن راوځای شوي دي او ایکسکریټري سیستم یې جوړ کړلی، نظام اخراج. په دې کې د ټول ناول موږ سره دي کډنیز. د ټول ناول زموږ سره په دې نظام کې څه دي؟ کډنیز دي. نو په دې کې 2 کډنیز، 2 ګردې چې دی هغه راوځای شوي دي.
په دې نظام کې د ټولو نه اول. نو دلته موږ ته دا کډني ښودلې دي، رایټ کډني چې دا لږه ونې ښکته ده او لیفټ کډني چې دا موږ سره په غاړې کې لږه غونته کې بره ده. اینډ یورینري بلیډر، بیا موږ سره په دې نظام کې څه دی، یورینري بلیډر زموږ سره راځي. بیا زموږ سره څه راځي، یورینري بلیډر چې هغې ته مثانه ویلی کېږي. یوریټر او د یوریټر نه لاندې بیا موږ سره څه راځي، یورینري بلیډر مثانه. are the major parts of this system. نو دا د دې سیستم چې دی هغه څه دی، هغه میجر پارټ دی، غټې حصې دي. this system removes waste material from the body in the form of urine. او دا سیستم چې کوم دی د ریموو کوي، لرې کوي ویسٹ میټیریل، کوم چې ګنده مادې دي د جسم نه د یورین په شکل کې، د پیشاب په شکل کې دغه ګنده مادې دا د جسم نه لرې کوي. نو دا د ایکسکریټري سیستم کار دی. پسې زموږ سره بل راځي نروس سیستم. نروس سیستم چې دې ته په اردو کې اعصابي نظام ویل کېږي، د دې مطالعه په 8 کلاس کې ده. نروس سیستم از میډ اپ اف برین، سپاینل کارډ اینڈ نروز. اوس نروس سیستم چې دی د کم کم اعضا نه جوړلی. نروس سیستم چې دی د جوړلی د برین نه. په دې کې د ټولو نه اهمه حصه چې دغه موږ سره برین دی، بیا موږ سره سپاینل کارډ راځي، کوم ته چې موږ پښتو کې د ملا اډوکې ویو، او بیا په هغه کې نروز دي، اعصابي رګونه دي. it gathers information about environment. او د دې کار څه دی، دا د environment د ماحول نه انفارمیشن چې دی هغه راغونډوي. and responds accordingly. او د هغې مطابق هغې له جواب ورکوي. نو دا د نروس سیستم کار دی. دا ګورئ زموږ سره په نروس سیستم کې د ټولو نه اولنۍ حصه چې دا موږ سره برین دی، بیا په هغې کې سپاینل کارډ دی، او بیا په هغې کې پریفرل نروز چې کوم دي، اعصابي رګونه. نو دا د هغې حصه ده. پسې زموږ سره بل ټاپک راځي سرکولیټري سیستم، چې هغې ته ویل کېږي په اردو کې نظامي دوران خون، او د دې تفصیلي مطالعه په 7 کلاس کې ده. our circulatory system is made up of the heart and vessels called veins and arteries. زموږ سرکولیټري سیستم چې دی هغه جوړ دی د زړه نه، د رګونو نه، چې هغه رګونو ته وینز او آرټریز ویل کېږي. وینز چې کوم دی په اردو کې ته موږ وریدې ویو، او آرټریز چې دی هغې ته موږ په اردو کې شریانې ویو. The circulatory system circulates blood in our body. circulatory system کار څه دی، دا circulation of blood کوي په باډي کې. په دې کې موږ سره یو وینز دی او یو آرټریز دی. آرټریز چې دی د زړه نه د جسم مختلفو حصو ته اکسیجنیټډ بلډ وړي، کوم ته چې شریانونه ویل کېږي. او بل موږ سره وینز دی. وینز چې ډي اکسیجنیټډ بلډ د جسم د مختلفو حصو نه هارټ ته یعنې زړه ته واپس چې هغه راوړي، چې هغې ته په اردو کې وینز ویل کېږي. دا موږ سره سرکولیټري سیستم دی، کوم چې سرکولیشن اف بلډ کوي. بلډ چې کوم دی هغه په دې جسم کې ګرځي. نو په هغې کې زموږ سره هارټ دی، او بیا زموږ سره آرټریز دي، او بیا زموږ سره وینز دي. او آخري حصه زموږ سره په سیستم کې پلانټ سیستم دی. اوس دا خو موږ د هیومن خبره وکړه، او په هغې کې زموږ سره موږ ویلو چې شپږ سیستم دي. نو دلته 5 راکړلیا. یو سیستم چې دی هغه زموږ سره ریپروډکټیو سیستم دی، کوم چې په 7 کلاس کې شته دی، خو دلته موږ له په دې بک کې نه دی راکړی. اوس پسې ګورې پلانټ سیستم ته، چې د پلانټ سیستم چې دی هغه څه دی، چې کم ارګن راوزی شوي دي، او هغې په پلانټ کې کم سیستم جوړ کړي دي. A tropical plant has 2 main system. یو عام مثالي بوټی چې دی د هغې 2 غټ سیستمونه دي، 2 غټ نظامونه دي، چې په هغې کې روټ اینډ شوټ سیستم، یو روټ سیستم دی او بل شوټ سیستم دی. روټ سیستم په اردو کې ویل کېږي جړ کا نظام، کوم چې د زیلو نظام دی. نو دا اوس موږ سره څه دی، د روټ سیستم لایز انډر د ګراوند. روټ سیستم چې دا موږ سره دا انډر د ګراوند دی، دا په ګراوند کې پکې دی. کوم چې د زیلو نظام دی، نو زیلې چې دی هغه ځمکه کې پکې، نو ځکه دې ته روټ سیستم ویل کېږي. which consist of main root and its branches. نو دا مشتمل دی په څه باندې، په مین روټ باندې، چې یو د دې نه چې یو مین روټ تللی دی، یو غټه زیله تللی ده، او بیا د هغه زیلې نه واړه برانچز راوتي دي، واړه ښاخونه راوتي دي، د هغې نه بیا نورې وړې زیلې راوتي دي. نو دې سیستم ته موږ ویو روټ سیستم، کوم چې د زیلو یو نظام دی، کوم چې په ځمکه کې دننه. بل زموږ سره دی شوټ سیستم. په پلانټ کې زموږ سره بل څه دی، شوټ سیستم، چې دې ته تنې کا نظام په اردو کې ورته ویل کېږي، د تنې نظام. it generally lies above the ground. نو دا عام طور باندې د ګراوند لپاسه وي،
د ګراوند کم ځمکه چې ده د ځمکې نه لپاسې د ځمکې نه لاندې چې هغه موږ سره روټ سیستم شو او د ځمکې نه لپاسه چې کوم موږ سره کوم ټول پارټس راځي نو دغه ټول پارټس دغه ټولو حصو ته شوټ سیستم ویل کېږي which consist of stem کوم چې مشتمل دی په سټم باندې په ټولو ناول په هغې کې چې دی سټم راځي تنه راځي چې په شوټ سیستم کې یو زموږ سره څه دی اولنۍ حصه زموږ سره سټم ده تنه ده بیا په هغې کې راځي برانچز خاښونه په دې بوټو کې چې کوم خاښونه وي نو دا هم د شوټ سیستم حصه ده بیا په هغې کې راځي لیوز پاڼې په دې بوټو کې چې کوم پاڼې دي نو دا هم شوټ سیستم حصه ده او بیا د هغې نه وروسته راځي فلاورز بیا په دې بوټو کې ګلونه وي نو دغه ګلونه چې دي دا هم د شوټ سیستم حصہ ده اینڈ فروټس او بیا چې کوم فروټ راځي کومه میوه راځي نو دا موږ سره ټول دا د شوټ سیستم چې دا موږ سره د هغې حصې دي ښه دې تصویر ته وګورئ دا موږ سره روټ سیستم دی نو روټ سیستم موږ وایو چې روټ سیستم څه ته ویل کېږي کوم چې په ګراوند کې چې کومه حصه ده نو هغې ته روټ سیستم ویل کېږي نو په هغې کې زموږ سره یو مین روټ دی دا موږ سره مین روټ دی کومه غټه زیله چې دا او بیا د هغې نه برانچز وتي نو دا د هغې برانچز دي دا د هغې خاښونه دي نو دې ته ویل کېږي روټ سیستم او بل زموږ سره دی شوټ سیستم شوټ سیستم چې دی په هغې کې کمې کمې حصې دي نو په هغې کې موږ وایو چې زموږ سره اول د ټولو نه په هغې کې سټم دی تنه نو دا موږ سره د دې پلانټ چې دی تنه ده نو دا د شوټ سیستم حصه ده او بیا په هغې کې زموږ سره لیوز دي په هغې کې زموږ سره پاڼې دي نو دا یې موږ ته د ټماټر یو بوټی چې دی هغه راکړلی نو دا پاڼې چې دي دا موږ سره د شوټ سیستم حصه ده بیا په هغې کې زموږ سره فروټ دی نو دا په دې کې د ټماټر دا دوه دانې شي نو دا موږ سره د دې فروټ دی نو د هر یو پلانټ چې ځان له خپل فروټ دی نو دا هم د شوټ سیستم حصه ده بیا د هغې نه وروسته زموږ سره فلاور دی نو فلاور چې دا موږ سره څه دا موږ سره د شوټ سیستم حصه ده د تنې د نظام چې د هغې زموږ سره دا ګل چې دا هم د هغې حصه ده نو دا موږ سره شو د پلانټ سیستم چې دی هغه زموږ سره ختم شو نو د دې نه وروسته به انشاءالله چېرته ځای به نه او سبا چې دی انشاءالله په دې اولني چپټر باندې به موږ MCQs چې دی هغه موږ پیش کوو کوم چې د ایټا NTS د سټوډنټانو دپاره هم دي او کوم چې د دې شپږم کلاس سټوډنټان یو د هغوی دپاره هم مدد ورکولی شي